د عزتمنې یوه ډېره اهمه ضروري مسله او زه فی الحال په سفر باندې او په سوشل میډیا باندې دا د 15 د شعبان متعلق شب بارات متعلق قسم قسم خبرې لګیا دي او د عزتمنې د دې متعلق اهم ضروري مسله دغه دو چې دغه شپه 15 شعبان چې دا د شب بارات چې وتویي دا شپه ډېره قیمتي شپه دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې په دا شپه باندې عبادت کړی دا بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د په دا شپه شب بارات په شپه باندې بیروتو او جنت البقیع شب د شپه تیر کړه او داسې هم په کتب شي روایت شدار هم رغولي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به یوه شپه بیبي عایشه فرمایي چې مو وکتلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په لمونځ باندې ویلوړ وو نپلینه کړل چې کله په سجده باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سملستو وی چې ډېره مینده په سجده شي تیر کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام په سجده باندې پریتو مو وکتلو چې آیا نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خو سا نه دو کتلی چې زه وکسه وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مو ولیدلو مو لوس ور ولګولو پښتا وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوپ وکړو وی چې مو زړه بیا تسلی وکړه چې بس الحمدلله نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوندای دا او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا شپه په عبادت باندې داسې تیروله نبی علیه الصلاۃ والسلام کله به جنت البقیع ته او کله کله به شپه خپل کیر شپه په عبادت تیر کړه او دا شپه د عزتمنې شب بارات ولا د 15 شعبان کې مشپا دو د عزتمنې نن دو نن د دویم ورځ دو د 25 تاریخ ته د مشوم منځنه بعد دا شپه شریکیږي تر دې پرشمي پرې او بل د عزتمنې دا شپه خو ډیره قیمتي شپه دو بلکې دا مړه پرې کتب شهم رغولي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا شپه شبه داسې عبادت کړو خو د عزتمنې د رژیم متعلق خلک چې دا رژا نسی دا سنت غني یا واجب غني د عزتمنې داغه نه فرض دو نه واجب دو او نه داغه د دې شپې سره بالکل سنت نه دو بلکې د عزتمنې نبی علیه الصلاۃ والسلام یوه طریقه وه هغه طریقه دغه وشالي دو دا طریقه دا د علما لیکي چې نبی علیه السلام دا معمول وو دا سنت طریقه وه چې د هره میاشتې ایام بیز وتویایي په هره میاشت 3 ورځې وي یو 13 تاریخ یو 14 یو 15 دا به نبی علیه الصلاۃ والسلام دا رژې نیولې نو دا رژې د عزتمنې میشتو دا رژه نیوای شي خو په تیرې په دا طریقه باندې ونسي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیولې وه په هغه طریقه باندې چې 3 رژې میش منسي نو دا به 15 شعبان رژه به په شروع شي 3 رژې باندې را مخ شا په شروع شي نو میشته به غون ثوابینه ملاو شي او د عزتمنې دا نه سنت تو او نه دا واجب دو نه دا سنت په دا شپې سره نه غړوي چې دا سنت طریقه دو نو دغه سره د عزتمنې علما دا فرمیلی دي چې نه دا شپه به داسې سنت نه غني چې په دا شپه باندې په دا ورځ باندې د شعبان درجه سنت تو سنت نه دو بلکې دا د عزتمنې یو مستحب طریقه دو مستحب اعمال دا مستحب رجا دو کچا وکړه صحیح دو کچا نو وکړه نو په باندې تګانه شکړای نو الله د عزتمنې او دا خبره مستعمل تو فکر نصیب کو او بل دا خبره د عزتمنې دا شپه سودو د شب بارات شپه کې د نن وګا دو نن 25 تاریخ ته او مشوم زنه باندې شریکیږي دا شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا به هغه باکړه شپه به تیروله او بل به د عزتمنې بل دا خبره چې په دغه ورځ باندې به 15 شعبان باندې به رجانی ولا بیا صحابه کرام مې تا کو چې یا رسول الله دا ویلې پښتنه ونه کو چې ویلې یا رسول الله ته دا شپه تیروي په عبادت ویلې ته دا رجانه سي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مې ته فرمایي چې دا ها د ټول کول په دغه 15 شب بارات په د شپه باندې الله رب العزت ته د ټول د دنیا سمرا خلق ستر شوی دي عمل تا کړی دي عمل الله پاک پېښ کول شي نو مو کوشش دغه ده چې ځکه داسې چې ما عمل پېښ کول شي چې په اخري شي د مولا کیما د شپه چې دو دا په عبادت شي او ولی کرا شي او بل د زره ځکه نس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي
چې ځکه زه رضا نسا چې د آینده کول الله رب العزت دا د ټول انسانونو اعمال چې کوم دي د آینده کوله هغه د عزت منه هغه الله پاک جوړوي اعمال الله پاک لیکي نو پیغمبر سلام ځکه درجه نیوله چې د درجه ونسا چې د مو عمل سدي چې د آینده کول په سار شي د مولا رضا روشي نیک عمل روشي په دې وجه نه عزت منه کچا ونی ولا سیدو کچا نه ونی ولا رضا اس جرم نشتا اس غای نشتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول داو چې درې د جبار میاشتې نیولې پادری د جشه بیوا در جبا هم دبا بشرولا مولا د میشه د عمل توفیق میشته عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین